गाड़ी चाबी درنه واخلي وای بچې د امتحان ورځې دي دا د فارغ ټیم خبرې دي نو مور پلار خو سړی ته امتحان ته ماحول جوړ کی ایزار شم د رب د قانون نا امتحان ټیم هم مقرر کو پرچای هم آؤٹ کړه کم سوالات بکیږي اگا پرچے آؤٹ کلا دا رب بارکے بتپوس کی گی دا دین و دا نبی بارکے بتپوس کی گی آؤٹ پرچہ دا سمر وخل چی تیارے کولی شوئے کا ایگزامینر ہم متعین کو چی آگی تا نکیر و منکر وئی امتحان حال یہ ہم مقرر کو چی آگا قبر دے او ریزٹ ہاؤس او ریزٹ حال او ریزٹ سٹی او د ریزٹ خار او ځای هم معلوم کو چې میدان محشر دی او د امتحان نه چې کم سیزونه مانع دي هغه هم مخې ته راکړو شیطان دی زنا ده دروغ دی غیبت دی قتل دی ناروا دی دا ټول د امتحان کې پیل کوي د دې ماحول هم جوړ کو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوندا 1,00,000 نه زیات انبیاء راولېږل دا درته ماحول جوړوي او بادشاہ دې لنډ اعلان وکړو فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر تا ته اختیار دی د شیطان په لار ځي خپل امتحان کې پیل کېدل غواړي او ومن شاء فلیؤمن او کنا رب تزان رسے امتحان کے پاس کے دل غاڑے وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر نیغلار میں امدر توخولا کگم امدر توخولا لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون دا امتحان پا منس کے پا امتحان کے پرے خودے یا خدا امتحان پاس کول دی یا دا پیل کول دی او دا پاس کے دو پارے اصولم ناشنا کے خودل من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ او منس کے شیطان ہم گرفت کو شیطان پٹھن کو دا اغا پیج او دا اغا آئی ڈی محضوب نکڑا ٹھیٹھلے ورکو وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَا لَمُشْرِكُونَ اللہ اکبر کبیرہ زار شم اے رب استاد بادشاہ ہے نا اے مالک الاملاک ذاتا سمر لوئے استا طاقت دے سمر لوئے استا غرور دے سمر لوئے استا الوہیت دے سمر لوئے استا تکبر استا لوئے و بڑائی دا پکم انداز دے امتحان سنٹر جوڑ کو پکم انداز مو امتحان گا تپریک دے اے ربا استا الوہیت تا حیرانم اے ربا انسان یم دخپلی آجزے سر سرا پل تکبر تا ہم حیرانم اغلوئے ذات مو پرے خودو او اصل زلا راشڑلی شوی شیطان چھ ناکام دے اغا ناکام میں واغستو اغا کامیاب ذات میں پرے خود پشتو تو سب کو سمجھ آتی ہے نا پختو ٹھول تو ورزی عرض دادے اروڑو دا موضوع زمان ډیر اوږدیږي خو په لنډ انداز کې وایم چې دا دعوت فکر دی دا مقام عبرت دی اے د آدم بچیا مزیاته و دا دنیا خپل د دې دنیا مینه زړه کې مکې نه وا چا چې کینولې دا د هغې په تاریخ نظر وکړه قارون نوم چا اورېدلی دی لاسونه اوچت کې قارون قربان ډېر ښه خلک یې چې داسې بدو خلکو نومونه مه اخلی هغه قارون دنیا جمع کړې وه که نه وه جمع کړې لیکن اگر قارون چې د رب مقابله ته ودرېدو
د آخرت امتحان کې د کامیاب ذات چې رب العالمین دی د هغه د تحریر او د هغه د رایې مقابله کې د ناکام ابلیس رایې واغسته او د زکات نه انکار وکړو او په خپل مال غرور وکړو قرآن د هغه د مال تذکره کوي فرمایي ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة خزانو والا به ګرځېدل قافلې به د هغه د خزانو چابیانې ګرځولې دولت ہو تو ایسا ہو خلق ورته حیران و سیټو خلق ته متاثر ہو مال ډېر زیاتو اے کراچۍ والو چې دا د مال ناکامی ما او تعالی راځي د دین مخکې چې پچا راغلی د هغه نه عبرت ولې نه اخلو سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین الله فرمائی کله چې آسمانی پیغام رد کو او کله د آخرت د تیارې په مقابله کې د رحمان ذات در علی گلی شوی ہدایات و مقابله کې شیطانی پیغامات واغستل قرآن وی فخسفنا به و بداره الارض اغ قارون میں مراٹنگ کو اعمال میں مرد پسر کے خودو د یو قول مطابق تر قیامت پورے پخکت روان دے تا ته یو خوله چې مال د کامیابی سببو روای مال د کامیابی سببو شوق سره مال د کامیابی سببو اجڑ گئے وہ باغ لاکھوں جن کے مالی تھے اجڑ گئے وہ باغ لاکھوں جن کے مالی تھے سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے آغا باغونه د جړو سره ختم شو چې په لکونو باغی کې مالیانو خدمت کو سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے امام غزالی احیاء العلوم والدین کی وی دا سلطان سکندر اغا سڑے او چې د مشرق نه تر مغربا شمال نه تر جنوب د بادشاہی په ټوله دنیا وا او کله چې په سلطان سکندر مرګ راتو نو وی نصیحت او وصیت وکړو چې زما دا یو لاس به د کفن نه بار پرېږدی زما یو لاس به د کفن نه چا ورته وی صاحب دې کې څه حکمت دی هغه وایي چې خلکو ته پته ولګي چې سلطان سکندر په تمام دنیا بادشاہی کړې ده خو کله چې امتحانګاه ته روان شو کله چې د امتحان ځای ته لاړو داسې تالاشي ورله فرشتو واغستا ستا امتحان کې صرف موبایل بند دی هلته د بغیر لباسه بربند په نازک لباس کې ودرئ ټوپې درته نه پرېږدي پیزار درته نه پرېږدي ګوتمه درته نه پرېږدي چشمې درته نه پرېږدي هیڅ شی درته نه پرېږدي وہی اجڑ گئے وہ باغ لاکھوں جن کے مالی تھے سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے چې دنیا والا پوه شي چې په دې دنیا کې هیڅ نشته ځکه نن سلطان سکندر د دنیا نه خالی لاس روان دی اے د آدم بچیا ولی به علا عقل زده کې چې پتا راشي چې په چا راغلی د هغه نه عقل زده که که نه یار د الله د دې عذاب نه به مونږ اله یریږو چې په مونږ دا کاڼي راوورېږي د دې اوبو نه به اله یریږو چې مونږ ته ټوله دنیا د نوح علیه السلام د کشتۍ په شان اوبه شي اله به سمیږو اے خلقو په ځان نه راولو په چا چې راغلی ده د هغې نه عبرت والا تا ته خو رب یو ټکی ویلی دی ان اخذه علیم شدید اے د عدم بچیا د مال او دولت د وجې نه د بینک او بیلنس د وجې نه ما ته په ځمکه په غرور باندې مه ګرځه زه هغه بادشاه ذات یما ان اخذه علیم شدید د دنیا پوچ کرا ټینګ کړې خلاص بشتی پولیس کا پارچہ کړې خلاص بنې کړې الله فرمائی ان اخذه پخپل لوی شان الوهیت میرے قسم وی چې ما را ټینګ کړې د دنیا یو طاقت دی نشي خلاصولی ان اخذه علیم شدید یقینا د الله نیول علیم دردناک دی او شدید سخت دی امام راضی په خپل قلم چلی
او نقطه ترې راوباسي اولې درته ان نه ووې چې ویښ شه ګورې نیولو ته ضرورت را نه شي ځکه مخکې ته ان نه ووې چې د الله په ګرفت کې را نه شي او کته وی چې خیر دې کله کله سړی راځي نو ان اخذه علیم ته به وی چې برداشت به کم اول موصوف راوړو بیا صفت راوړو او موصوف صفت دواړه وصفونه محض راوړل چې متصف کیږي په ذات واحد سره په احوال مختلفو کې ان اخذه علیم زمانی ول دردناک دی داسې درد دی چې سړی ور سره عادت کېدی نشي د عادت نه بار دی ستا به اډوکې عادت کېږي درد سره الله فرمایي زه به درته سرمن بدلوما فنطمس وجوها فنردها على ادبارها یو سرمن به درته بدلوم بدلناهم جلودا غیرها ته چې عادت کېږي زه به درته سرمن بدلوم او دردوم به دی عالمان وایي دا سرمن بدلولې ځکه ووې چې ستن کله ډاکټر وخیږ نو دې سرمن ټایم کې درد کوي او بیا نه کوي الله وایي درد ټول په سرمن کې دی زه به درته د یو په ځای 100 سرمنې بدل کم خو تا به ودردوم ګورې ای د ادم بچیه ته به وایې چې درد به یو ځل ښه شي ان اخذه علیم شدید دا د رب دردونه دي دې له ښه کېدل نشته الله دې ته مونږ تاسو وساتي الله دې ته مونږ تاسو وساتي الله دې ته مونږ تاسو وساتي د قابل برداشت نه دي قابل اصلاح دي خو قابل برداشت نه دي شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمت الله علیه الجواب الکافی داغه کتاب ده الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی الداء والدواء وړو کی کتاب ده غټ نومې ده زکه چې غټ غټ مقاصد پکې دي ا دې آیاتونو راغلي دي او جړلې دي وای تعصف ده افسوس ده د دنیا په خلقو باندې د جړا مقام ده په دنیا والو باندې وای ځان د مرګ نه بچ کئ او ځان د جهنم نه بچ کئ حال دا ده که ډیر کوشش وکې د جهنم نه بچ کېدی شي او که ډیر کوشش وکې د مرګ نه نشي بچ کېدی نو د کم څیز نه چې په کوشش بچ کېږي هغې نه د بچ کېدو کوشش نه کې او د کم نه چې بچ کېدل ممکن نه دي امر محال دی نو د مرګ نه د بچ کېدو دپاره کله په ګاډي کې داسې سسټم جوړی چې اکسیډنټ نه بچ شم کله لامبو چل زده کوې چې اوبو کې بچ شم کله احتیاط کې کیمرې لګې چې څوک حمله ونه کي ای د ادم بچیا مرګ اټل حقیقت دی بچ کېږي ته نه هغه د جهنم اور دی که رب سره تعلق برابر کې عقیده سمه کې عمل سم کې ضد پرېږدې بغض پرېږدې حسد پرېږدې شرکیات او بدعات پرېږدې د الله او د الله د رسول دشمني پرېږدې امید ده چې د جهنم نه به بچ شي نو د جهنم نه بچ کېدل محنت غواړي هغه موږ نه کوو او د مرګ نه خلاصې په محنت نه کېږي هغې لپاره محنت کوو نو جړلي دي افسوس یې کړی دی د دنیا په خلکو باندې عرض دا دی ورونو بس کې د تقریرونو اورېدو خوندونه مه اخلی دا ځان له یو پیشن دی چې عالم په دواړه لاسه داسې تقریر وکړي چې خلک وایي کافر ملا تا اوس نه ظالم مسئلې بیان کړي پښتانه وایي کافر مولا او ظالمې مسئلې وکړې مولا کافر کی مسئلې ول ظالمې کی اے خلقو دا پیشن ختم کې چې مولوي صاحب دی او ډېر ښه تقریر کوي بس کې تاسو ټول مفتیان یې تاسو ټول شیخ الحدیثان یې د عمل په میدان کې مفتیان هم صفر دي د عمل په میدان کې شیخ الحدیثان هم صفر دي د عمل په میدان کې مولیان هم صفر دي زنانه هم صفر دي نارینه هم صفر دي د علم په میدان کې موږ مخکې یو اے کراچۍ والو راځئ د خپل ځان نه اصلاح شروع کوو عقیده ځان له سمه کړو عمل ځان له سم کړو د ژبې او د زړه تار برابر کو معاملات سم کو
خپل کور کې شرعي پرده نافذ کو، د سود کاروبارونه پرېږدو، دا دروغ ویل پرېږدو، دا ډاکې کول پرېږدو، دا د دوو ملګرو جنګول پرېږدو، دا یو ته یو شان خبره دا بل ته بل شان خبره پرېږدو، دا د ګناهونو محبتونه پرېږدو. اے کراچۍ والو، نن په دې ماحول کې عزم کو چې د الله د اطاعت او د محمد مصطفی د اطاعت میدان کې به قدم اخلو که نه به اخلو. رونو اس پتہ نه لګي دې دنیا کې رتوبې مقال لارا کړې ده. حدیث صحیح کې راځي، امام ترمذی سنن کې راوړی دی، ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر. الله د خپل بنده توبه قبلی چې ساده ګرګړو ته ترکه مې نه دی راغلی، او کله چې سا ګرګړو ته راغی پوزه دې زیړه شوه، تسترګو لیدل دې کمزوري شو، اورېدل دې کمزوري شو، خپې دې وخوځولې، ژبه په اوچېدو شوه، خپل خپلوان درنه راټول شو، د بیفي رفتار دې ګډ وډ شو، اورېدل د دنیا والو دې ختم شو، خپې دې په کلکېدو شوې، سترګې دې اسمان ته نیغې شوې، بس ستا موقع دنیا کې ختم شوه، اوس تا تار بره ولګېدو، اوس ستا او ستا د رب معامله ده، فرشتې کتاب بند کی، د توبې دروازه ختم شي، ستا مال دنیا کې پاتې شو، ستا بینک بیلنس ستا د بچو د جنگ ذریعه جوړه شوه، ستا خیسته بیبي د بل د نکاح مستحقه شوه، ستا د مال کاغذونه د بل بټوې ته لاړل، بس ته د دنیا میلمه وې، ستا د امتحان ټیم پوره شو، یو یو به حال ته ځي، ته اوس ور مخکې کېږه، تا نه یو تپوس کېږي د رب باره کې. رب دې ته نه وایي چې چای ډوډۍ را کړې ده، رب هغه ذات ته وایي چې ستا مشکلات حل کوونکی څوک و، ستا حاجت روا څوک و، ستا مشکل کشا څوک و، ته هلته ور مخکې شوې، بس ستا د دنیا نه واسطه ختم. که چېرته د هغه رب فرمان بردار وې خو تا ته خوشحالي ده، تا ته مزې دي، او که د هغه رب نافرمانه وې نو حدیث د امام ترمذي کې راځي دا فرشتې ورله یو ګروز را خلاص کي، او امام ترمذي وایي داسې ګروز دی لو ضرب بها جبل کان ترابا، که هغه ګروز غر لره وبغی غر به خوري خوري شي. الله رب العالمین دې ته مونږ تاسو بچ کړي. ډېرې سختو سره زمونږ مخکېدونکي دي. ای د آدم بچیا، ته چې جاز کې ایرپورټ ته ځې نو ته هر پاسپورټ ځان سره سنبال ساتي، ته بلډینګ کارډ ځان سره ساتي، ولې جاز کې د دې تپوس کېږي. او د آدم بچیا یو لوی پاسپورټ د 13 سپارو په شکل راغلی دی، رب ته چې روان دا پاسپورټ دی برابر دی او که نه دی برابر. قابل غور خبر ته توجه کې، دا په څه باندې نښتي یو؟ د الله اطاعت، د محمد مصطفی اطاعت، د دین بغیر بل لار نشته. دا د فرقې आवाज نه دی، دا د تنظیم आवाज نه دی، دا د جنډې आवाज نه دی. پر رب مې د قسم وي د اطیع الله او د اطیع الرسول आवाज زما د رب आवाज دی. دا आवाज مونږ د یو شیخ د وجې منلی دی، د یو جنډې او د یو پاټۍ د وجې منلی دی، د یو پیر او د یو فقیر د وجې منلی دی. دا مونږ د چا د وجې منلی دی؟ لږ ورو وایې، د چا د وجې منلی دی؟ شوق سره ووایې، د چا د وجې منلی دی؟ اے قومه، دا د درد خبرې واوره. چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے، اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیاں کر دوں. ډېرې لارې مونږ هم کتلې دي، والله چې ډېر کتابونه ما هم کتلې دي. زه هم د صرف او نحوې او د منطق او د فلسفې په سمندر کې غوپه شوی یم. دا ټول د غرور نه ډک فنون مونږ ویلي دي.
پرب میں دے قسم وی دا دا نجات لارا ندا دا دا نجات لارا ندا دا دا نجات لارا ندا اے زما ورورا حنفی اے زما ورورا شافعی اے زما ورورا دیوبندیا ستان قربان شم تو زما ورورے خراشا یو آواز کو من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما دا اللہ اطاعت کا دا محمد مصطفیٰ اطاعت کا پدے بخلاصے گے امام ابو حنیفہ امام شافعی زما دا سر تاجن دی خدا انبیاء دا انبیاء دا انبیاء دا اللہ دا عمل دا پارا را لگلی دی دا اللہ دا اطاعت دا پارا دا اطاعت دا پارا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را لگلے دے بے دا محمد مصطفیٰ نا سرد صحابہ تمام دنیا دین پر راغلی دا چھ اللہ سویلی دے و رسول اللہ سویلی دی دا قومنا دا امام ابو حنیفہ منگ سپک نوایو دا یو امام سپک نوایو تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم دا اغی پا زیبان دے زان جبریل و اسرافیل مجوڑوے چھ پردی عمل نامے چک کوئے دا اغی مسئلہ رب تپریدا خود تد اللہ قرآن امنا تد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام امنا اگورا دور دا سلفتا اگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دمر لوئی عالم چاگتا امام اہل سنہ والجماعوی اگا سلف قسم پر رب دے عقیدہ اللہ پا دین باندے زان قربان کرو المجموع شر المعذب کے امام نووی وی بادشاہ وقت تا پا بالٹی کے وخر آلے بالٹی دا وخر ڈکو بادشاہ وقت تا پیش ہو بادشاہ وی دا زدی تا کس پا جاڑا شو وی دا دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا بدن غوخی دی چی دا اس پر منگزم دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ و دا وجودنا غوخی جدا کری دی اگا اسلافو خود فتنہ خلق قرآن مقابلہ کی دا خپل بدن غوخی جدا جدا کری دی تانن داغی نا بوتان جوڑ کھڑو داغی عبادت دے شروع کو دا اللہ دا رسول مقام دے ورکو اگا جنتیان دی پا آغی میں خود گمان دے خو شیطان داغی پا اتباع باندے تا دا گمراہ پا دروازہ ادری و جہنم تے دیولے دا زمون درد دے دا زمون دا زڑا سوے دے نکو چنن جنا مناظرے دا چاس لبا پہ ادر دیگی واللہ نوائی دا چا دا اکابر و بیزتی نکو سوک با پہ ادر دیگی ہاں دم روایو دا قرآن و دا حدیث مقابلہ کے مود رے گا خپل آخرت و خپل قبر با پہ خراب کے دا قرآن و دا حدیث پیغام قسم پرب دے دا سے پیغام دے چھ دیتا شام ندی ٹنگ شوے دیتا مصر ندی ٹنگ شوے دیتا چھ کم دین طائف ندی ٹنگ شوے دیتا روم و فلسطین ندی ٹنگ شوے دا آواز چی چرت ترے دے اللہ اسلام لغلبہ ورکڑے دا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ حق اللہ پزمک خور کی باطل یورس ختمیدن کے دے اے کراچے والو دا باطل عیسم جوڑے گئے راشے دا قرآن و دا حدیث پا دے قافلہ حق کے خپل رب رضا کے او دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعتو کے اصحاب محمد تا اگورا سیدنا بلال دے غلام ابن غلام دے تاریخ چگور امام زہبی سیر کے وئی پشپگو مسئلو میں زان دیر کڑو لے دے یو میں پا دی مسئلہ زان کڑو لے دے چھ دا سیدنا بلال شجر نصب اگورم وہی شجر نصب چگورم نو غلام ابن غلام غلام ابن غلام لیکن مقام سور دے محمد مصطفیٰ فرمائی ز جنت تنیم تلے چھ دا بلال دخپو کشارے زپا عرش مولا کی اوچتورم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ خود بولے بتا بندہ تیری رضا کیا ہے اگر بلال مفتو کے نہ دے بلال شوے اے کراچے والو
صرف د بلال اوچت مقام ته مګورا د بلال په مړی کې پروت پړي ته هم وګورا هغه بلال چې د بکې په کوڅو کې ګرځي هغه بلال چې ذلیل او رسوا کو ابو جهل دی هغه حالت هم رایاد کا د بلال صرف مقام ته مګورا د بلال قربانې ته هم وګورا چې سروس کروټ کو د پاسا بلال پروت دی د بلال د سینې د پاسا د عربو ګرم کاڼي پراته دي او د هغه کاڼو د پاسا ابو جهل ولاړ دی او بلال هلته آواز کوي الله احد الله الصمد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله اے خلق د عمل میدان تروزه د عقیده اصلاح د عمل اصلاح د زړه د جبه تار به یو کول غواړي دا د یو مسلمان د بل مسلمان خپې وخل دا د یو بل غیبتونه کول دا سلور قسمه خبرې په یو ټیم کول دا د اسلام او د مسلمانۍ خلاف دي سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنہ لوی شان والا صحابی دی اگه سیدنا معاذ د الله پیغمبر سره عزواتو کې ملګری شوی دی بخاری کتاب الجهاد کې راوړي امام مسلم کتاب الفتن نمخ کی روڑی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ابواب النصیحہ کی روڑی لال خوک شو ډیر زیات په جهاد کې ټول زخمی شو ساد روان دے مسجد نبوی تا د الله د پیغمبر ملاقات تا نبی علیہ السلام ورتا په مسجد نبوی کې خیمه لګولې ده د سعد ملاقات ته په انتظار دی تنگ شوی خو نه اخیری خبره ده اور سعد چې راورسېدو شپه ده یو ځای کې خیمه واچوله نورو خلکو هم خیمې اچولې دي قبیله غفار ملاسته ده د وینې نهر را روان دی قبیله والا پاسید د شپې چې وای قتل چې دا وینه د کم ځای نه را روانه ده چې لاړ د سعد د هغه زخمونو نه وینه روانه ده قبیله والا آواز وکړو د سعد د بدن نه وینه روانه ده محمد مصطفی چې د آواز واورېدو په منډه راغی ابو بکر صدیق ته آواز وکړو عثمان و علی ته آوازو کو راشه چوئے قتل د سعد د مرض الموت حالت دے د مرگ آثار پہ ښکار دی د الله پیغمبر په خپل ملګرو خپه کېدو د انقلاب او د سخت حالت ملګری و د الله پیغمبر د سعد سر اوچت کو او په خپل پتون باندې کېښودو کمبل راوغوښته سعد یې پکې پټ کو راغونډې کو اے سعد زار شم ستا د مقام او مرتبې نه د مرګ وخت دی سر دې د الله د پیغمبر په پتون دی بدن دې د الله د پیغمبر په بستره دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی د الله پیغمبر په جړا شو وہی جړل عثمان و علی پہ جڑا شو وہی جڑل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پاغ رب میں دے قسمی ما د محمد مصطفی جڑا او ډرکار ځان لپیجندل د خپل بابا جان ابو بکر صدیق جڑا میں ځان لپیجندا د عمر د جڑا आवाज میں ځان لپیجندو دی جاڑی په دغه ټیم د سعد رضی اللہ تعالی عنہ روح د بدن نلاړو کلاو کے سیر و علام النبلا د امام ذهبی اتم جلد 251 صفحه کې وای چې کله سعد وفات شو محمد مصطفی فرمایل احتزت
عرش الرحمن لصوت معاذ د افساد په مرګ سره د الله عرش اوړه کېدو او فرمایي فرح بمقدم معاذ سات په ځمکه وفات شو بره په اسمان کې فرشتې د سات په مرګ باندې خوشحاله شو داسې صحابه چې هغې دنیا کې یو مقام جوړ کړی یو مرتبه جوړه کړې وه اے د آدم بچیا تاسو وکړل ستا د کور لباس کم حد ته ورسېده اے د آدم بچیا ته د قرآن نه څومره لرې شوې اے د آدم بچیا ته د محمد مصطفی د احادیثو نه څومره ناشنا شوې ستا زنانه د هغه حیا او د پردې لباس په ځای باندې څومره تنګ لباس واچو لستوڼی څنګه شو ساخي ټول ښکاري هر اندام په کپړو کې شمارلی شي عریانا سره د لباس بربنډه ده زمونږ نارینه نوجوان د ټک ټاک پروفیسر دی د قرآن نه نه خبر د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه خبر اے قومه دا چرته روان یو هغه زړه خبره مې یېره نه ده یو د رب امتحان دی یو د شیطان جال دی اے کراچۍ والو راځئ چې د امتحان په تیارۍ شو راځئ چې د شیطان جالونه پرېږدو د هغې لپاره د ټولو نه اول اساس دا دی چې قرآن او حدیث په خپل عقیده او عمل کې راولو اے کراچۍ والو د الله پر کور کې نن لاس اوچت کې عهد وکړه انشاءالله د قرآن د حدیث تابعداري به کوو که نه به کوو انشاءالله قرآن حدیث باندې به عمل کوو که نه به کوو دا د قرآن د حدیث پیغام د پاره به خپل منځ کې متفق او متحد یو که نه به یو د هر باطل د اصلاح کوشش به کوو که نه به کوو د هر مقابل د پاره به رب ته جاړو که نه به جاړو د کنزلو د فتوا بازۍ په ځای باندې به خپل رب سره تعلق قایمو که نه به قایمو او دا د قرآن او د حدیث پیغام به د کراچۍ ګوټ ګوټ ته رسو که نه به رسو اقول قولی هذا